بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا دا یو اهمه مسله ده. اکثر چې کله د الله تعالی د طرف نه په بنده باندې داسې څه ازمایښونه راشي او څه قسمه مسایل راشي، څه مصیبتونه راشي، نو د هغې د وجې نه مونږه داسې په د وسوسو شکار شو، داسې د ټینشن شکار شو او زړونو ته مختلف قسمه خیالات راځي، وسوسې راځي چې یاره دا په مونږ باندې څه جادو شوی دی یا مونږ چرته چا د نظره کړي یو. داسې قسمه وسوسې چې دي نو هغه انسان زمونږ په زړونو کې پیدا کیږي او بیا هغه وسوسې دومره لرې لاړې شي چې بیا مونږ دا تصور کوو چې چرته خدای مکا په مونږ باندې جادو وغیره شوی دی، چاره باندې څه اثر کړی دی. نو د هغې د وجې نه بیا مونږه داسې پیشور عاملانو سره چې دی نو رابطې شروع کو، د داسې غلطو خلکو سره چې د هغوی کار او روزګار چې دی نو هغه هم دغه پیشور عاملتوب وي چې د دې په وجه باندې چې کم زمونږ ساده قسم مسلمانان دي او زیاتر زمونږ کورونو کې چې کم با پرده حیاداري زنانه دي هغه د دې زیات شکار کیږي او د دې پیشور عاملانو سره چې دی نو رابطې وکړي او هغوی ورته چې دی نو مختلف قسمه سیزونه چې دی نو هغه یاد کړي او په هغې باندې چې دی نو د هغوی نه کافي مقدار باندې چې دی نو هغه پیسې وصول کړي او هغه کار چې دی نو هغه ونه شي. نو د دې باره کې اول خو دا ده چې داسې مسایل د الله تعالی د طرف نه راځي، مصیبتونه راځي، په هغې باندې به چې دی مونږ صبر کوو او د الله تعالی سره به چې دی خپل تعلق قایمو او باقاعده د قرآن مجید تلاوت وغیره به کوو، نو انشاءالله العزیز الله تعالی به چې دی نو هغه کم قسمه مسایل او مصیبتونه چې دی نو هغه به لرې شي. خو که بالفرض بیا هم زمونږ په زړونو کې شک وي چې یاره خدای مکه چاره باندې څه جادو کړی دی، چاره باندې څه اثر یا چا چې دی د نظره کړي یو، نو د هغې دپاره الحمدلله علماء کرامو په مختلفو کتابونو کې د جادو د توړ دپاره، د بدنظرۍ د ختمولو دپاره یا هر قسمه اثر چې په چا باندې د هغې لپاره مختلف قسمه وظایف چې دی هغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې دی نو هغه د خلکو ته چې دی نو هغه بیان کړي وي. نو هم په دغې وظایفو کې یو عمل داسې دی چې هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. اولنی فرصت کې چې څوک د چا په زړونو کې داسې قسمه وسوسې چې یاره په مونږ باندې څه جادو یا داسې چا د نظره کړي یو، نو په اولنی فرصت کې په خپله باندې چې دی نو په دې باندې مونږ عمل وکړو. ها که بالفرض مسله بیا ډېره زیاته سیریس کېده نو په هغې کې بیا چې کم صحیح عاملان دي مونږ بیا د هغوی سره رجوع وکړو او هغوی به چې دی نو په صحیح طریقې باندې چې دی نو هغه علاج وکړي. خو په اولني فرصت کې مونږ اخوا دېخوا نه ځو، دا یو عمل دی او ډېر مجرب عمل دی انشاءالله چې مونږ د دې پابندي وکړو نو ډېر زر به چې دی تاسو ته د هغې د نتیجې پته ولګي. هغه عمل دا لږ په غور سره او په توجه سره چې دی واورئ انشاءالله فایده به تاسو ته درکړي. هغه عمل هغه دا عمل دی چې مونږ به د سحر مانځه نه پس او د ماښام مانځه نه پس 3 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا به 3 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا 3 پیرې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بیا به دې نه پس 3 پیرې سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا سوره اخلاص به 3 پیرې وایو، خو د دې سره به مونږ بسم الله وایو یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. بیا به دغه شانتي 3 پیرې سوره فلق سره د بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى آخره. بیا به 3 پیرې سره د بسم الله قل اعوذ برب الناس یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
او بیا به درې پیرې د قرآن کریم د آیت مبارکه فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین درې پیرې به بیا دا وایو او بیا چې دي درې پیرې وان الله احاط بكل شیء علما او په اخر کې چې هر یو درود شریف تاسو ته یاد وي هغه تاسو په اخر کې وایي او دا چې دینو په ټول خپل بدن باندې چې دینو هغه چوف کوي او قبیل فرض اوبه وي نو په هغه باندې دم کوي نو په خپل هم د هغې نسکلی شي او په کور کې چې نور څونه افراد دي نو هغه هم استعمالولی شي انشاءالله دا عمل تاسو یوه هفته وکړئ انشاءالله العزیز تاسو هر قسمه مسائل ستاسو هر قسمه مصیبتونه او ستاسو په زړونو کې چې کم وسوسې پیدا شوي دي د جادو متعلق یا داسې د نورو بدنظرۍ متعلق یا د نورو اثراتو متعلق انشاءالله العزیز د دې عمل سره به چې دی نو هغه ختم وي او دا مجرب عمل دی دا د علماو نه چې دی نو دا رمنقول دی هغوی چې دی د قرآن او حدیث په رڼا کې چې دی نو دا وظیفه چې دی نو هغه منتخب کړي ده او ډیرو خلکو په دې باندې چې دی نو عمل کړی دی او ټول مسایل چې دی هغه حل شوي دي